د مړي په کور کې درې د پر روډای خوراک ناروا دی. وای وکره طعام المیت او مکروه دی چې اوسره د مړي والو په کور روډای وای بعد کې دا درې وکره ضیافت او مکروه دی چې کور والا ملمستیا ورکړي. وګوره روډای وای جایز شو کنه مړي کرا دا مې خو باسا ستاره غواړي چې یو یې خزي خوان مړ شوی دی او تا غر ډکیږي خدای دې وي خو باسا هغه عقل نشته غیرت درکې نشته په دې باندې شر او شر شوم. بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور. د مړي په کور کې درې د پر روډای خوراک ناروا دی. البته د مړي والا له ډوډۍ سورج ورکول دي اکثر وایي چې یو ورځ ولا ډوډۍ ورکول په کار بس بعد یو ټیم په کار ده خدا دا درې د غمینو کې سړی درې دی ولور کې ټیک ده او غني او که څو ول نور ځان لا پخې بل نه شي پخولې نو ته وای دا خپل چا راوړی دا نو بل چا اصل راوړی دا وای میلمه بسخر دا میلمه سره راغله چې میلمه کړو او راغله تعزیت راغله تعزیت د عزام انا غمس پکول و دې غمس پکې کړه نه چې اوس پندوش پته کته د پات شي نو که داغه تو گاوند کې څوک دی چې روډا ول راړي کور په بخای کې دا تا په غمس غمس پکې کې زیات تک نو بیا په بعضو علاقو کې چې مړو شي نو بیا دړو خلک راي په خپل دغه په کور کې کمی خوي کبلار به کلنګ علالي کسنډي هغه علالي کې قلبه علالي یو دلی د مولانا سے ماما او دلی وکي نو ما خو شاله دمو د کلمور د کله پرېو یو هغه وی چې سار وختي مولابان نمخ کې نیک را پدرا منګ زمیدار تم نه کو مالک تم نه کو کاشکار تم نه نیک را پدراغه وی چې الله نیک زر راشه یما چې ته پلار مې زر راشه زر لاړم چې لاړم ماته الله نیک دا سوري بودا یما ته بودا جی بس کنه بودا یرا تر لکان کړه او ساروي ته ما او تر د طبيعت بیا راشي بیا تمام وی خیر ما ساروي ټول میخ او غیان او چې سوم سړاګان مړګار سم راوستل وی چې بیا لاړم اته نو بجو ټیم کې وی چې ګورم اوسم مندان راغلي دي او واسکټه چولی پټکی والی اپ کوټو ور دي څه شنډه څه شو غمی خاص شو ا کولبت شو او ته چې غمی روه دار بنا جوړ شو کا غبان ټول به خرڅ کړی دی بیمار نو تا پټ کړی یو څه پر دول کور وې د ما ته وکړ چې وګوره واشه دا حال پرې من زموږ په علاقه کې داتو زموږ په علاقه کې به ساروي نه لالو ادیګونه په خور او استاد بر علاقه دي کنه ممن د صافیان افغانستان دي کې به ساروي لالو کور کې بار تو کمق می خبلنګا وا کغوا بلنګا به لالو ظالم بچو او په ریجی به راړي ریجی به ستا په نوم باندې په کاته کې راړي خو کا دور ماشومان د په کاته کې به راړي چې پلار به مړ شو غوان به علم ختم کړو ریجی به تقریبا 15 روپۍ به پیرا واړولې د یو کاکا د جمعه سره خوا کې کور غنی کاکا هغه د بدریم د غرا باندې لقمونه په ارث ختم شو وی شل در کسور قرضدار شو شل در قرضه خو شي یا د دوه ماشومان لکان او خه مې ودلتا یار اغله هغه ته مې د دوه ماشومان بوزا او ډېر قرض را باندې شل در باندې قرض خطر د دکه د غمونو لاسه وی چې موږ راګر بدریو شو ادار سره نه غیان میخي او سنډه یار حلال شو دا حال په دې ملک مولیان خو هغه شرک او کفر خو فرید شرک رد هغه لا فرید د ظلمونه سور دی چې قرآن ته ودل چاوي ته اوسو کړو ما دا وکړ چې سم وکړو ما دا وکړ چې د ماشوم پلار بمړو دا غمال به تقسیمي دا غمي بند کړ ما دا وکړ چې پیر برکاني غرازو ته څه کودره ما په دې سینه کې چورو شه د پښتون کور دی ما دا وکړ چې پلار وای مړ چې مولا ته به چر مولا سي دوله بوناغه څه کول سلام ګوته مو ته په واله
او به بس ابو ته غوسه او د مخ کې نه چرته انو بیزتی به وکړه مرګ نه بعد ما دا وکړه چې ما ته چل شو خپل راکوم او نه به راوستن مولا به منځ کې نه ته نه ته به کړل په یو سره په بل سره باندې اخندا به ما غویمن له ختم کو جنجون کبل کان جنکای ګډ ورګره بل سره د کی می کې جن کوله کان ویلي والي عمل ختم نورما بینه بس نو حقیقت دار چې په دې ملک کې مولیان مولیان دا کار نشي کولای دا زمون الاستطعام وظيفة السائل وضيافة وظيفة المسؤول إشباع النظار وي خوشه دارنګي فتح القدير لیکي لا يباح اتخاذ ضيافة عند الثلاثة أيام بدریادو کې ملمستیا ورکول ملمانه کول ډوډۍ ورکول دا ناروا دي لأن الضيافة ذکا خوراک ورکول چې کوم دی دا په وخت خوشحالی کې خلاص فتاوی لیکلي او فتح القدير لیکي ويكره اتخاذ ضيافة من الطعام من اهل المیت ناروا ده چې خوراک ورکوي مړی والا بل لأنه شرافي سرور دغه دا مشروع ده په خوشحالی کې لا په شروع په تکلیف کې نشته په غم کې نشته دارنګه یو جرير بن عبد الله البجلي رحمت الله علیه وای هغه وای چې موږ به د مړی کور کې ډوډۍ داسې نعده موږ به دا شمیره دغه نه د نوحینه لکه څنګه چې مړی پسې جړه ناروا ده اندارنګ د مړی په کور ډوډۍ ناروا ده نو استطعام او ضیافت